أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. سورة الجاثیہ 25 نمبر آیات. په دې 25 نمبر آیات کې هم د دهریانو د پاره او د کافرانو د پاره رټل دي چې دوی ښکاره آیاتونه اوري، بیا د هغې باوجود هم دومره ناجایز خبرې کوي. او دویم د اسلام په مقابله کې د دوی کمزورې د نش برابر دلیل ذکر کوي چې دغه دلیل څه دلیل نه دی. نو الله تعالی وایي واذا تتلى عليهم، هر کله چې بیان شي په دوی باندې آیاتونه زموږ آیاتونه عام آیاتونه مراد چې کوم د قیامت او د دوباره ژوندون سره تعلقي بینات چې واضح ہے چې ښکار دي د قیامت کې دوباره ژوندون ته معلومیږي. نو دهریان خو انکار کوي. نو ما کان حجتهم نه دلیل لدی دهریانو الا ان قالوا اتوا، مگر دا وایي چې راولي بي آبائنا زمون پلاران ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. تاسو وایي چې خلک دوباره ژوند کېږي او په دې خبره کې رښتونی یې، نو زمون پلاران را ژوند کېږي کوړته راول چې ویني. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه. دې آیات کې دغه خلکو جواب ذکر کیږي. جواب کې الله تعالی فرمایي چې نبی رسول الله تعالی يقول الله يحييكم، ورته وایي چې الله یې ژوند کوي، مونږ نه ژوند کولای چې مونږ ته ته راواله، زمون کار نه دی، تاسو ژوند کوي الله ژوند کوي، او ته مونږ ته چې تاسو راولې نو مونږ دې کم څه کې نه راولې، زمون کار خو نه دی. نو الله تعالی تاسو ژوند کوي، ثم يميتكم بیا وجني، ثم يجمعكم بیا را جمع کوي الى يوم القيامه، ورځ د قیامت. دغه بل جواب ورځ د قیامت چې دوباره ژوندون چې من کومه دعوه لرو چې خلک دوباره ژوند کوي، دا کړه د قیامت کې ژوند کوي. او تاسو وایي وسه راولې، نو وس خو الله نه راولي. الله تعالی چې کوم د ژوندون وعده کړل په قیامت کې د وس نه ده. دوه غلطیان شوې دي په اسلام په مقابله کې، الله تعالی د نظام په مقابله کې یا دوباره ژوندون په مقابله کې چې د دهریانو کم دلیلو، هغه دلیل دا و چې دوباره ژوندون حق داسې د مشران د ژوندۍ کورون ته راولي. نو په دې آیت کې د هغه دوه جوابونه ذکر شول. یو دا د کار زمونږ نه د الله کار دی، یو خبره، او الله چې په اول ځل باندې پیدا کول شو وجل شو، نو دوباره هم ژوند کول شي. یو جواب دی کې ذکر شو. دویم جواب دا دی چې دوباره ژوندون چې الله ژوند کوي د هم په قیامت کې ژوند کوي، دلته نه ژوند کوي. تاسو وایي چې وسه راولي، تاسو د سوال زمون سره تعلق نشته. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. نو الله تعالی راجمه کې تاسو د ورځې د قیامت ده لا ریب فيه چې هیڅ شک نشته پاږي، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. نو هغه دومره باغیان شي دوباره ژوندونه پسې منکر شي. لله ملک السماوات، خاص الله تعالی د لپاره بادشاہي د اسمانونو او الارض رزم کې ده. ويوم بحق ورځ باندې تقوم الساعه چې قائم شي قیامت، يومئذ يخسر المبطلون، په دغه ورځ بخکاره شي تاوان د باطل خلق. دا تخفیف اخروی ذکر کی د دې ځکه نه خو دا خلکو ته لپاره چې کوم د اسلام نه مکمل منکر دي یا اسلام ځنه اړه شاخونه نه منکر دي، نو اول د دې لپاره دلیل یقری پیش کیږي د ټول کافرانو مقابله کې چې رزمګه او اسمانونو مکمله بادشاہي د الله تعالی سره، او کوم کس چې دومره لوی بادشاہي لري نو خلک دوباره هم ژوند کولی شي، قیامت هم راوستل شي، قیامت کې تاسو هم کولی شي. نو الله تعالی وی ولله ملک السماوات والارض، خاص الله تعالی د لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده. و یوم حق ورځ باندې تقوم الساعه چې قائم شي قیامت چې قائم شي نو هم بادشاہي بدل الله تعالی. یوم اذ یخسر المبطلون، په دغه ورځ بخکاره شي تاوان د باطل خلق. تاوان د دنیا د دې ځکه نشرو د کم وخت د اسلام مقابله شروع کړل، د اسلام مخالفت شروع کړل، نو تاوان سلسله هم دغه ځکه نه روانه ده. لیکن د ښکارا چې کم دی د تاوان چې بیخي ښکارا کیږي نو قیامت ښکارا کیږي. او هلته کې د ښکارا کیږي چې په دنیا کې ډیر پیسې لګولې، مهنت وکړي، خواري کړي، د اسلام په مقابله کې ډیر سوچونه کړي، مطالعه کړي، او د دې لپاره چې د اسلام ختم کوم دغه په مقابله کې بل شی راځي چې هغه فائدې مني. قیامت کې چې دوی کړه د الله تعالی سره مخامخ شي حساب کتاب د لپاره دا ټول کارونه به یو غټ جرم ثابت شي، او د اسلام مقابله به یو جرم ثابت شي، د اسلام خدمت نه کول به یو لوی تاوان ثابت شي. نو جهنم به سره به وشي. نو دومره خواري او مهنتونه او خرچي او کړهونه هغه د وبال سبب جوړ شو، هغه جهنم سبب جوړ شو او جنت نه محروم شو. نو البته کې په قیامت کې د
تاوان بیخي ښکارا چې ظاهر بشي اگر چې په دنیا کې داګه ډېر جلکیانې په دنیا کې هم موجودي د تاوان او د خسارې چې کوم خلک د اسلام ته دښمنۍ لري هغوی د ډېرو کړاوونو سره الله تعالی مخامخ کوي د ډېرو سختو سره مخامخ کوي د زړه اطمینان او سکون د سره پیدا کیږي نه د خلکو کرکه او نفرت ورځ په ورځ باندې د هغې بړونو کې الله تعالی اچي د خلکو بزرونو کې د مقابله کوي دا ټول د خبرو آثار چې دا سړی بډې بچه پر روان دي لیکن ښکاره تاوان چې ظاهریږي بیخي چې ظاهریږي د قیامت کې ظاهریږي وترى تبين كل أمة حردل جاثية سراجم شوي وي كل أمة حردل وتدعى بللكي إلى كتاب يخبر عمل نامه قیامت د سورت ټول خلک براجم شوي ټول مخلوقات براجم شوي سمره امتونه چي دي او هر ډله خپل عمل نامه تر بللكي چې خپل عمل نامه تراشه دو ګوره اليوم تجزون نور تاسو بدله ملويږي ما د هغه څه کوم تعملون چې تاسو کول دا ورته ویل شي بیا ورته ویل شي هاذا کتابنا دا زمون کتاب دی یعنی عمل نامه ده ينطق عليكم بالحق چې خبره کې بتا سمانه په حق سره تاسو ټول کارونه به عمل نامه کې لیک دي دا بتا سره په حق باندې خبري کوي ان كنا يقينا ومنغا نستنسخو چې لیکلم په فرشتو باندې ما هغه څه کوم تعملون چې تاسو کول تاسو چې کوم څه کول هغه د الله فرشتو باندې لیکلي محفوظ براتري په عمل نامه کې فاما الذين حققسان امنوا جمان راوړي وعملوا الصالحات عمل یې نه کړی فيدخلهم ربهم داخل به رب خپل فی رحمتي بخپل رحمت کی د رحمت نه مراد الله تعالی رضا او جنت ته ذلك هو الفوز المبين دغه کامیابی ښکارا ده واما الذين حققسان كفروا کافران دي نو ورته ویل شي افلم تكن آیات تتلى عليكم نو آیاتونه زما چې تلاوت کېدل په تاسو باندې فاستكبرتم تاسو بزان لوی وګاڼو وکنتم او وای تاسو قوما مجرمین قوم مجرم نو بدی آیات کې د مجرمانو د جهنم اسباب ذکر کیږي چې د انسان جهنم ته ورځي اسباب یې صدر اسباب یې هم دادي چې الله تعالی آیاتونه اوري او ځان دی لوی ګڼي خپل ضرورت او مقصد د سره ګڼي نه او ریدل عمل کول رزق کول د احساس سره سره یې نه او بیا دغه په مقابله کې ژوند تیري نو دغه د جهنمی کېدلو لپاره سبب دی واذا قيل او هر کله چې بویل شو ان وعد الله حق یقینا الله تعالی وعده رښتونی ده والساعه لا ريب فيها او قیامت کې شک نشته پدې کې قلتم تاسو بویل کافرانو ته خطاب ما ندري چې موږ نه پوهیږو مساعه چې قیامت څه شي دی ان الظن من ګمان نکو الا الظن مگر ډېر لږ ګمان هم راځي چې قیامت براشي وما نحن بمستيقنين امن یقین نه راځي په دې خبرو باندې